جی بالکل ګرانو کتونکو دا وضع موجود یم د ډاکټر مهراب ګل بنګش چې کوم د تعارف محتاج نه دی که هر میدان وي هغه پکې پیش وي د خپل قوم لپاره د خپل علاقې لپاره د خپل سټوډنټانو لپاره هغه همیشه هلې ځلې کوي دا موقع چې هغه د کل قومي اتحاد تحت د هیلث کمیټې یو وفد راغلی دی او د مهراب بنګش سے پزی کې د خدمت فاونډیشن په تعاون سره بلډ کیمپ انعقاد کړی دی هغه سره خبرې کوو ډاکټر صاحب څه وایي ډېر ډېر مهرباني تاسو بالکل اصل کې مونږ د خپل ژوندۍ سره لکه څومره هلې ځلې کوو ناغه سره سره د ویلفیر کارونه پکار دي لکه څنګه د ټال قومي اتحاد په نوم باندې الحمدلله زموږ تنظیم دی د دې هلې ځلې تنظیم خو چونکې نه دی خو دې هلې ځلې چې کوم دي دا ډېر پخواني دي خو چونکې اف د ریکارډ اوس انډر ریکارډ را روان دي لکه څنګه نن بلډ بینک لګېدلی دی زموږ په ځای کې حالانکه زموږ د پراپرټي افیس دی خو دلته الحمدلله نن موږ ته هسپتال جوړ کړی دی هر یو وخت سره به دا ځای به انشاءالله بدلو به موږ به خلکو سره تعاون کوو غریب خلکو سره به کوو مسکینان سره یتیمانو سره تیلسیمیا خلکو سره خاص کر زموږ د هیلث چې څومره کمیټي ده زه د دې شکریه ادا کوم د خپل مشرانو شکریه ادا کوم چې نن دا ټول مشرانو په مشرانۍ کې دا کیمپ لګېدلی او ټول موجود دي او زه دا غواړم چې داسې کیمپونه دي بار بار ولګي مختلفو ځایونو کې ولګي چې د خلکو ته څه نه څه فایده ورسېږي او زه د هلکانو ډېره شکریه ادا کوم چې دوی راغلي موږ سره ډېر ښه وینې امداد وکړو موږ دا وینه صرف د دې لپاره کوو چې غریب سړي وس نه راسي دا وینه به موږ هغه سړي ته ورکوو چې چا وس نه راسي هغه دپاره به موږ سره نور هم داسې څه خبرې شته هغه سره به موږ نور هم دندونه کوو دې ماحول کې خلکو ته پکار دی چې خپله وینه و خپل خدمات چې کوم لیول باندې وي موږ خپله زه ایجوکیشن سره تعلق ساتم کالج باندې قومي اتحاد ته ما څه ماشومان ډونیشن کړي دي دلته کوم غریبان وي یتیمان وي ورته به فری تعلیم ورکوو انشاءالله اف سی لیول سره و نور هم څه خدمت کېږي دا وخت موږ سره د ټل قومي اتحاد هیلث کمیټۍ ممبر نصیر خان موجود دی سره خبرې کوو عاجز نن د کیمپ لګولو مقصد څه ډېره مننه ته سوال خو کیمپ مقصد دا چې کوم غریب مریضان دي تلسیمیا ولې دي هغه هیلپ وشي هغه سره مرسته وشي او دا د ټل قومي اتحاد تنظیم به زیر اهتمام نن دا کیمپ لګوله انشاءالله دا به مطلب دی چې ټول د حکومتونه څخه جامع شي دا به الخدمت فاونډیشن سره تعلق لرونکي نوجوانانو ته څه پیغام نوجوانانو ته دا پیغام ده چې د بلډ ډونیشن ورکړي ولې چې 50 پلس ولا خاصم نه یوز کیږي نه په کار دا چې دی ورکړي دی وای خبره کوي بسم الله الرحمن الرحیم د ټل قومي اتحاد طرف نه د تاسو میډیا شکریہ ادا کوم تاسو د سترغلې موجي د ټل قومي اتحاد په نامه باندې یو تنظیم جوړ کړی تقریبا اخی موږ خمشرون دي او 1998 کې مو کتاب کې یو شعر دا چې وینا یو بل ته موږ ورکړو وینا تو یې نکو چې وینا یو بل ته موږ ورکړو وینا تو یې نکړو دا سي پیدار کې کمال کړه تربونو چمکی زه یو نسل یې کوم خلکو ته څو راځي وینا ماته یې وینا خلکو ته ورکې څه امن پیغام خلکو ته ورکو سمیا مریضان هغه ته مونږه بلډ ډونیشن کو او ان شاء الله تعالی دا د انسانيت بچاو هم دی د بل انسان ژوند بچول دي سټوډنټ یم د ټل قومي اتحاد بلډ ډونیشن کیمپ لګیدل او هغه تر ما تلسیمیا ماشومان لپاره بلډ ډونیشن ډونیټ کو او زما نور د ینګ سټوډنټان یا ینګ جنریشن لپاره دا میسج د چې تاسو لکه نور لپاره خپل ډونیشن کې لګي سوالي ماشاءالله موږ سره دلته ډېر خلک رالو دي کې داسې خلک وو د شوګر او یا بلډ پریشر وو دي د چې موږ ریچ کم کو دي نه علاوه موږ سره ورېچو دین علاوه چې موږ سره کم ینګ جوانان رالو او مکمل موږ چې کم هیستوري واغستو هغې هیستوري کې مکمل برابر هغې سره موږ 18 بیګونه بلډ بیګس کلیکشن هم وکړو تر راغلې دلته میټینګ ته راکړو او دا موږ ټل قومي اتحاد په نوم باندې تنظیم جوړ شوی دی هغه دپاره موږ د کوم چې بیمارانو تلسیمه بیماري وي هغه بیماري هغه دپاره بلډ کیمپ لګول او هغه دپاره موږ خپله وینه ورکړو موږ خپله تنظیم هم جوړ کړی ده او وینه موږ خپله ورکړو موږ بچیان راغلي دي موږ ټول پوره ملګري دوستان راغلي دي ټول همدې دپاره موږ وینه ورکړله او زموږ د ملګرو د ټل قومي اتحاد کمیټي جوړه کړې ده په دې کې موږ هم راغلو خپل بلډ مو ته ډونیشن کړلو او نور ملګرو ته موږ دا ریکویسټ کوو چې راشئ دې کې اوکې ولې دا یو اتحاد ده چې کوم څومره کسان راځي او دا به ان شاء الله د دې بلډ به ضایع نه ځي مستقبل کې به زموږ د ټل قومي اتحاد خپل بلډ بینک وي چې هغه به ټول پېښور کې مستفید کیږي به موږ به ان شاء الله لکه نن سبا یو خاص یو شی راوتی دی هغه ته وایي آیس د آیس خلاف یو جهاد ان شاء الله ابه کوو تاسو په مرسته باندې به کوو ان شاء الله یو ځای به کوو دغه په ځای به ځان ځای په ځای باندې هسپتالونه به د ټل قومي اتحاد په مرسته به چلیږي او د ورسي د خلکو د مخیر حضراتو په کوشش باندې به ان شاء الله دا مخکې مونږ بوځو او ان شاء الله دا لعنت به ختمو جی بالکل دا زموږ سره د ټل قومي اتحاد مشران هغې هم
په خپل وینا کې دا ویل چې د ټل قومي اتحاد سره تعلق لرونکي د ټل سره تعلق لرونکي خلکو کو ورسیز دي که پاکستانیان دی هغه لپاره چې موږ سره تعاون وکړي او زه به په هغه کې په اخر کې دا وایم ما وایي سبا احساس د بل وخت وکړي سبا احساس د بل د وخت وکړي چې په عمر کې جړلې نه وي